السلام علیکم ملګرو، څنګه یې تاسو ټول؟ نن به زه تاسو سره د کدو شریف یوه داسې مزیداره او داسې اسانه رسیپي شیر کوم. که څوک یې په اول ځل خوري نو د هغوی به دومره ډېر خوښ شي چې هغوی به بیا غوښې او چرګان پرېږدي او هر وخت به دا کدو پخوي. نو دلته مې هم بینډۍ راوړی، هم مې کدوان راوړه. بینډۍ مې وینځلې او بیا مې کټ کړې. دا به زه بله ورځ پخوم یا سبا به یې پخوم. او نن به زه کدو پخوم ځکه چې کدو زما په خپله هم ډېر خوښ دی او زما د پوره کور ډېر زیات خوښ دی. نو کدو به اول سپین کو او بیا به وینځو او بیا به نری نری کټ کو. د دې کدو دونه ډېرې فایدې دي، که تاسو له دې د فایدو نه خبر شوئ نو تاسو به چرګان او غوښې پرېږدئ او هر وخت به په کدوانو پسې ګرځئ. نو یو نیم کدو ما کټ کړو او دا مې ترې پرېښودو، دې نه به زه ځان له جوس وباسمه. نو دلته مې یو کړیچی راواخیستو او په هغې کې مې 3 چمچې تیل واچوله او یوه چای والا چمچه مې پکې زیره واچوله. چې زیره ښه وترسکېږي نو بیا به په دې کې زه کدو واچوم او کدو به داسې 3 منټو دپاره په تیز اور باندې د تیلو او زیرې سره سور کړمه او ورسره مې یوه چمچ مالګه هم واچوله. مالګې سره به کدو لږ شان نرم شي او پخولو کې به بیا دونه ټیم نه لګي. نو دلته کدو ښه سور شو، اوس به پکې مونږ یوه غټه غوټه د پیازو واچو، کومه چې مونږ په چاپر کې ښه میده کړې ده، او یوه چمچ مې پکې اوږه ادرک واچو. چې پیاز او اوږه ادرک په دې کې ښه پاخه شي نو بیا به پکې 3 دانې ټماټر واچوم. ملګرو، طریقه یې ډېره اسانه او ډېره ساده شان ده، خو چې کله دا پوخ شي نو د دې ذایقه دومره مزیداره وي چې زه تاسو ته ویلی نشم. اوس به پکې مسالې واچو. نو مسالو کې مې پکې 2 چمچې دنیا پاوډر واچوله، نیمه چمچه مې پکې هلدي پاوډر واچول، یوه چمچ مې پکې مکس مساله واچوله، کومه چې د هر چا په کچن کې او تقریبا هر سالن کې ورچوي، او یوه چمچ مې پکې ټکېدلې سور مرچکې واچو. اوس به دا د مسالو کې داسې یو 2 منټو دپاره مکس را مکس کو چې مسالې پکې هم ښه پخې شي. بیا به پې سر کیدو او داسې یو 6 منټو دپاره به یې په میډیم اور باندې پوخ کو. مطلب اور پې نه ډېر زیات تیز و او نه ډېر زیات ورو و، بس درمیانه و. نو 6 منټو کې کدو زمونږ بالکل ښه مزیدار خوړین پوخ شو. اوس به بیا یو ځل ولړو راولړو او لږ شان په سمڅۍ به یې وټکو. کدو چې داسې لږ لږ میده شي او لږ لږ روغ نو ډېر زیات خوندور وي. په آخره کې مې پکې یو 15 چمچې ماسته واچوله او یو مې پکې نرۍ شین مرچکې واچو. نو ماسته چې مې پکې کله وراچوله نو اور مې ډېر زیات سلو کو، ځکه چې که اور ډېر زیات تیز وي نو ماسته په دې کې بیا وران شي. او لږه مې پکې شنه دنیا ور واچوله. نو ماسته دې کې بالکل غیب شو او دا د مزیدار خوندور د کدو کړایي. نو نږدې نه تاسو کتی شئ چې کدو زموږ څومره ښکلی او څومره ذایقېدار ښکاري. نو په ډېرو لږو تیلو کې موږ دا کدو پخ کړی و چې کله یې موږ خورو نو لږ شان پکې خامخا زیتون تیل اچو. نو دا به د کدو یعنې لوکي ډېره مزیداره او ډېره اسانه ریسیپي که مو خوښه شوي وي نو خپلو خپلوانو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې شیر کړئ او هم یې سبسکرایب کړئ. نو غرمه مې بریاني پخ کړې وه او ماښام دپاره مې کدو پوخ کو. نو دا به زموږ چکن بریاني کومه چې زما د بچو ډېره زیاته خوښه ده او په هرې چوټۍ زه هغوی له چکن بریاني لازمي پخوم. نو بریاني نیمه خوړلې شوې ده او نیمه لا اوس هم پرته ده، خو بیا هم ما د ماښام دپاره کدو پوخ کو ځکه چې وریجې یو ټایم خوند کوي، 2 ټایم خوند نه کوي. نو دا د مازدیګر ټایم و، ما چای باندې کو او په منځ کې پکې پای هم راغله. دا مونږ کولا او پای اخلو نو بیا یې ماسته کوو. نو ما وی چې راشه دا پای ورسره هم پاخه کړم. مې چې بس کار ایسته ختمیږي نو دا کار هم په سر و. پای مې په یو چوله کېښوده او چای مې په بله چوله باندې کړی و. نو یو کپ پای مې تیچي ته واچوله او باقي ټول مې په چوله باندې کېښوده پخېدو ته. او چای مې بالکل تش نه وي، خو خدای سره زه خامخا څه نه څه خورم. نو کیکونه پراته و، مې راشه نن دی چې سره کیک وخورو. نو چای مې باندې کړی دی او بس دا کیک پورته نری نری کټ کړمه چې کار اسانېږي. ملګرو، دا کیک ډېر زیات خوږ وي نو ما چای کې چینی نه دی اچولی، ما چای به سره پیکه پوخ کړمه ځکه چې ډېر خواږه څیزونه صحت له بالکل نه وي ښه. ما چای باندې کړی نو دې کې مې لور راغله چې زه هم چای څکم. نو مې زه راشه دا مې باندې کړی، تو هم وڅکې زه به هم وڅکم. او هغه خو بیخي پیکه چای څکي، هغه خو خوږ چای بالکل نه څکي. دونه غټ کپ دې راکړه، دا تو څکې شي دونه ډېر چای لږ به راته واچوم. نو ګرمي ده ډېره، بس ګرمۍ کې چای نه ښه ډېره. نو مونږ په دې خبرو شو چای لږ وڅکه او چای ډېر وڅکه. نو چې دې خوا مې وکته پای رانه توی شوي، د خوټ کېدو پورې ورته زه ښه نیغه ولاړه وم، خو چې بس 1-2 خبرې مې وکړې او ذهن مې لږه خوا طرف ته شو. نو بس پای ایسته توی شوه. او کله چې هم خلک پای پخوي نو اکثر داسې ورسره کېږي. زما سره خو څو پیرې دا چل شوی دی. نو د کولاو پای چې و ډېر زیات خوندور و او کیک خو سره بیا نوره هم مزه وکړه. پای چې ښه یخ شي نو په دې باندې ملایي راشي. نو دا ملایي تې زه بیا په چاڼ باندې راغونډه کړمه. ملایي یعنې دا پیره وي چې پې راشي نو دا تې زه غونډ کړمه. دې نه به بیا زه سوچه غوړي وباسم. ملګرو، دا بالکل صفا سوتره او د ملاوټ نه پاک پای دي. دلته خلک په څیزونو کې ملاوټ
دا سوچ هم نشي کولی ځکه چې په هر شي باندې جرمانه لګي. نو دا ډبې به واپس زه په فریزر کې کېږدم، لاندې به یې نږدی ځکه چې لاندې دا خرابېږي، مطلب فریج کې به یې لاندې نږدی واورې والا ځای کې به یې ږدی. او دلته به بس معمولي شان تړم دی، دا مې یو بلې پتیلې ته ور واچوله او دا راسره کورني ماسته دي. اوس پر دې نه ولسي لږ شان ماسته راواخلم او دې پوی کې به یې واچوم ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده او په ګرمۍ کې چې کله هم ماسته تومله کوئ نو پای ډېر زیات مه ګرموئ او تومله پکې ډېره معمولي شان ور اچوئ. نو اوس د ماسختن 8 بجې دي، دا به زه په پوره شپه داسې کښېږدم، سهار به بیا ګورو. زه لا په کارونو کې بیزي وم چې وړو راله دا کجوري راکړې وې، دا چا ګیفټ راکړو. نو مې راشه تاسو ته یې وښیم او یو دانه دوه ترې وخورم. ملګرو دلته کجوري دومره ډېرې زیاتې کېږي چې زه تاسو ته ویلی نه شم. نن سبا کجوري راختلي دي په بوټو کې، خو لا شنې دي. په جون جولای کې هغه بیا پخېږي، نو هغه به هم زه تاسو ته وښیم چې هغه څنګه وي. نو دوباره مې چې چای پخاو نو چای پکې رانم توی شو. نو را روانه ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې دا به زه څنګه صفا کوم.